ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. رب العالمین په قرآن شریف کې بار بار یوزل نه بار بار او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بار بار د صدقې ترغیب ورکړی دی چې تاسو په خپلو مالونو کې د الله د حکم مطابق د دین حصه وکړئ، د شریعت مطابق خرچه وکړئ. صدقه چونکې تعلق د مال سره لري او د مسلمان مال سره مینه ډیره زیاته وي او مال د ځان نه بل ورکول دته ډېر ګران کار ښکاري. واقعي مال له سړی سار نه مازدیګره پورې منډې ووهي او ګټه وکړي. څوک ګوټ کوي، څوک چاري کوي، څوک زمینداري کوي، څوک تجارت کوي او په ډېر لوی تکلیف او مشقت خلک پیسه وګټي چې ته به دا اوس د خدای لار کې خرچه کوې بیا نه ډکېږي. د دې وجې نه شریعت وی، قرآن و سنت وی چې لږ ولې داسې مه کوه. دا مال بېشکه ته وګټه، ستا په لاسو ستا په خپو منډې ووالې، کوشش دې وکړه، تا خواري وکړه، تا محنت وکړه، تا زمینداري وکړه، تا تجارت وکړه، بالکل صحیح ده، خو ګورې درکړې ما دی. که ما د له لاسو خپو کې طاقت نه مې پیدا کړې، تا اسم نشو ګټلی. که ما د له په ځمکه کې د زرغونې طاقت نشو نوې پیدا کړې، تا اسم نشو کولی. دا تخم د له ما درکړی دی، دا ځمکه چې پې اوبه کې د اوبه ما پیدا کړي، دا کومه ځمکه کې چې کرونده کې دا ما درکړې ده، او دا فصل چې دی په کم نور او سپومې او په ستورو باندې فایده مونی دا ما پیدا کړی دی، او ستا په لاسونو خپو کې هم طاقت ما پیدا کړی دی. نو تا نه به متقي نه جوړېږي، اله به جوړېږي چې مما رزقناهم ينفقون، چې ما کم رزق ورکړی دی په هغې کې دی د خدای په لار کې خرچه کوي. مونږ خو وایو متقیه، خدای اجعلنا من المتقین، خدای مونږ پرهیزګار کې، الله مونږ متقیان کې. متقي به اله جوړېږي چې په خپل بدن کې هم د الله سو کې بدني عبادتو کې، او په خپل مال کې هم د الله سو کې او مالی عبادتو کې، او دا به سوچ کې چې مال را کړی الله دی بس. دویم به یو سوچ بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته چاله صدقه خیرات ورکې نو چې ستا د لاس نه دی مسلمان ته اوځي نو لاول د الله لاس ته رسیږي، وروستو دله ځي. اوهو اوس به خوند وکړي انشاءالله. دا 10 روپۍ ورکې، 20 روپۍ ورکې، 100 روپۍ ورکې، غریب لا، کونډې لا، مسکین لا، دا لومبې د الله لاس ته دي، خو موږ ته ښکاري نه. او دویم نمبر د بنده لاس ته دي. نو چې صدقه کې نیت به دا کوي چې د الله له لاړ، څومره خوند کوي چې د الله مال تعالی الله درکو ته الله له ورکې، څومره خوند کوي. تا ته خو ظاهر کې دا ښکاري چې د کونډې له مې ورکه، ظاهر کې دا ښکاري چې د یتیم مسکین له مې ورکه، خو دا لومبې رسول الله مبارک فرمایي د الله لاس ته دي. نو سوچ دا وکړه چې دا صدقه خو د الله لاس له لاړه،
دا خو د خدای لاس له لاړه صدقه نو خدای له چې ورکوم اوهو الله به څونه خوشحالېږي لکه استاد له چې ورکې مور پلار له چې ورکې رور ته چې ورکې ښځې له ورکې خوشحاله شي اوهو دا خو زه الله له ورکوم الله به پې څونه خوشحالېږي لومبې الله له رسي وروستو بنده له رسي دې وجې نه په صدقه الله ډېر زیات خوشحالېږي او دا سیم نه را چې دا صدقه دې ورکړه پیسې دې لاړې ختمې شوې بدل به خدای درکوي من یقرض الله قرضا حسنا الله پاک قرآن شریف کې فرمایي چې دا صدقه دې ورکړه دا دې ماله قرضه راکړه او بیا نبی علیہ السلام فرمایي انا اغیر منکم تاسو نه زه غیرتیم والله اغیر مني الله زمانه غیرتی دی نو غیرتی له چا بدل نه پرېږدي دا خدای له تا قرض ورکړه خدای ستا قرض ته محتاج نه دی او نه ستا مال ته محتاج دی لیکن تا ورکړه او یو اوږد حدیث کې رسول الله مبارک فرمایي د قیامت پر ورځ به یو بنده ودري ورته وایي بنده زه مریض یم تا زما تپوس نه دی کړی یا الله ته مریض وي په تا خو بیماري نه راځي تا باندې خو تکلیف نه راغلی دی او نه به راشي په تا خو نه بیماري راغلی ده او نه به راشي ته څنګه وایې چې زه مریض یم ای بنده ما د نه اوبو غوښتې تا نه دي راکړی ای بنده ما د نه ډوډۍ غوښته تا ماله نه ده راکړې یا الله دا ته څه وایې یا الله په تا خو بیماري نه ده راغلی او نه راځي ته خو تږې کېږې نه او ته خو اوږې کېږې نه الله ما نه دې کله اوبه غوښتې دي الله ته کله ناجوړه شوې وې الله کله دې ما نه ډوډۍ غوښتې ده تا خو اوبو ته او ډوډۍ ته اوبو ته بیماری تا باید نه راځي او نه د هغې ته حاجت شته الله فرمایي زما یو بنده بیمار وتی تپوس نه دی کړی که تا د هغه بنده تپوس کړی وې لوجدتني عنده زه به دلته مونتې ومه که نه د هغه تپوس داسې وه په الله مرض نه راځي لکه زما تپوس څه مطلب چې د هغه په تپوس هغه دومره نه خوشحالېږي لکه زه چې خوشحالېږم نو چې زه خوشحاله شوم نو ما به ډېر څه درکړي زما یو بنده د نه اوبو غوښتې تا وله اوبه ورنه کړې که د اوبه تا هغه له ورکړې وې داسې وه لکه چې ما له دې اوبه راکړې وې نو چې بنده تږي او ته اوبه ورکړې څونه خوشحالېږي نو هغه د نه اوبو غوښتې ته اوبه ورنه کړلې که دا دې ورکړې وې دا دې ما له راکولې او هغه پلانکي د نه ډوډۍ غوښته نو تا روټۍ ورنه کړه دا خو ما غوښتې وه که نه جبه د هغه وه خوله د هغه وه مړېده پې هغه محتاج هغه خو غوښتې ما وه چې هغه له دې ډوډۍ ورکړې وه دا ما ته را رسېده داسې وه لکه چې ما له دې راکړي نو سړي له چې ډوډۍ اوبه ورکوې خوشحالېږي که نه سړي چې تپوس پوښتنه کوي خوشحالېږي که نه نو د بنده تپوس د الله تپوس دی الله پې خوشحالېږي الله مرضېږي نه بنده له اوبه ډوډۍ ورکول الله له اوبه ډوډۍ ورکول دي نو الله له چې اوبه ډوډۍ ورکړي الله محتاج نه دی اوبو ډوډۍ ته نه تږې کېږي نه اوږې کېږي نو الله پې خوشحالېږي نیت به دا کې چې د اوبه زه دله ورکوم دا د الله له ورکوم الله تږې کېږي نه نو دله ورکوم داسې شو لکه چې الله ته ورسېد الله نه پټه نه ده دله زه ډوډۍ ورکوم نو دا ما الله له ورکړې دا دې شوه چې رب له مې ورکړې په خپله رسول الله مبارک فرمایي زه نه ویم الله پې خوشحاله بدل به خدای ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو حدیث دی د حضور پاک مبارک حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی یو دشت و بیابان کې ولاړ او دې کې اوریځ راغله اوریځ وګړځې د ګړزار پکې راغی او یو غیبي آواز وشو دی اوریځ ته چې اسق حدیقة فلان ای اوریځې د فلانکي زوی بل روایت کې د پلار نوم هم ورسره دی د فلانکي زوی باغچه وبکه حیران شو چې خدایا دا څه مطلب شو اوریځ وګړبېده او د هغې نه اواز راغی چې د فلانکي زوی باغچه وبکه دا خو تماشا خو ده ګورمه دې کې باران وشو باران په غر وشو زه ولاړ یم دلته لښتي په غاړه ولاړ یم باران په غر وشو چې په غر باران وشو هغه اوبه ټولې راغونډې شي په دې لښتي کې را روانې دا هلک وي زه ورپسې وم چې دا به د چا باغچې ته ځي
او د اوریاس کې دا غیبي اواز خو د فرشتې د بل چا خو نه دی چې د چا نوم اخیستی دی اوبه روانې دي زه ورپسې یم اوبه په لختي کې روانې دي او زه ورپسې یم دا هغه اوریه دی د باران اوبه یو باغ ته ورننوتې او باغ کې یو سړی ولاړ دی بیلچي ورسره ده هغه د اوبه کله یو باړۍ ته سموي کله یې بلې باړۍ ته سموي باغچې اوبه شوه ما د هغه سړي نه تپوس وکړو چې نوم دې څه دی او د پلار نوم دې څه دی وایي همغه نوم یې راته واغه چې ما د اوریه ده کې د هغه فرشتې نه اورېدلی هلکه زما د نوم تپوس دې ولې وکړه وی دا اوبه چې د کمې اوریځې نه راتوی شوې اوریځ اوبې ده او د اوبه رالې نو د دې اوریځې او مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه اوبه که ستا نوم یې راته واخېسته وایه څه نیک کار کوې چې الله پاک خصوصي ستا دپاره اوریځ راوسته او په غریبانو کو بې دله دلته راوستی او تا باغچه اوبه کړه څه کې وی هغه وایي چې نور څه نیک عمل مې نشته خو چې زما د دې باغ نه څونه آمده نه شي نو په تینې تقسیم کړم یو حصه په خپله ښځه او بچو باندې خورم یوه حصه واپس په دې باغ لګوم د دې خدمت پې کوم یوه حصه د الله په نوم صدقه کوم سوچ وسکه ته خو دا باغ مې ما وکړله او دا ما زرغونه کړه نه اوبه ولا چا پیدا کړي دي الله ولا پیدا کړي مونږ ډېر خلک ګیلې کوو ګلی مې باغ وو فصل مې ګلی وو اوبه وچشوې ملخان وو تیلیه وو دا دارو دا دارو دا دارو قسم دی که تاسو د خدای په نوم په دې کې خیرات کو نو چې دا څومره پیسې په دارو لګې دا به راته بچت وي یو بوتل د دارو په څو نه پمپ والا راوړی سړی والا راولې اپې دله سپری کوي ولې د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته دنه وباسي خو د نزي پاتې کېږي خو نه د خدای په نوم نه ورکوي نو هلته پکې ګلی وشي هلته پې زول راشي هلته پې طوفان راشي هلته پې مصیبت راشي نو په بل طرف درنه لاړ شي تاله چې خدای کومه روزي درکړې ده هغه دله درکوي خو ناقصه یې دله درکړه نو که د خدای په نوم دې ورکولې نو تاله به ښه شی ورکه درکو او دغه به دنه په دارو درملو نه تلې به خدای له تلې دونه په صدقه رب العالمین خوشحالېږي چې د یو سړي دپاره بذات اوریځ راولي او د هغې نه وله باران کې یو به ورته وررسوي صدقه ډېر ښه شی دی زما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حضور پاک زه راته نه ویم وی اوه کسان به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وی هغه ورځ چې نور به پښتانه وی نیزواري او رسول الله مبارک فرمایي وی نور به انسان ته دومره رانږدې شي چې یو میل به رانږدې شي یو میل نو د حدیث راوي چې کم استاذ دی د حدیث مونږ ته یې رارسوي او وی پته نه لګي ای المیلین علا چې پیغمبر کم یو میل مراد کړی دی میل دوه دي یو د سړکونو دا میل دی یو میل په عربۍ کې سلی ته وایي چې سترګو کې پې رانجه اچوي چې څونه به رانږدې کېږي یو میل د سړک والا رانږدې دی او که سترګو کې سلی اچوي دې ته میل وایي دومره رانږدې شوی دی نو فتظهر جلودهم دا سرمنې به اوخوټ کېږي سرې به شي تکې تورې به شي چې نور دومره رانږدې وي قسم دې په اوړي کې نور لږ دی خو مونږ ته نږدې وي په ژمي کې لري مونږ ګرمۍ نه نشو ټینګېدی نو په دغه ورځ بیا خو مرګ نشته او بیماري نشته او سوځېدل او تو او ګرمي شته نو دا خلک به په خولو کې ډوب پرتي حضور پاک فرمایي څوک د ګیټو پورې الی الکعبین څوک الی سرته تر نامه پورې څوک الی صدق سینې پورې څوک تر مرۍ پورې او څوک به د خولې او د غوږونو پورې په خولو کې ډوبي او د دنیا اوبه سطح هواره ساتي هلته کې د هر انسان خوله به ده پورې ولاړئ او چې په هغه خوله نور لږې خوټ کېږي نو څه حال به وي د انسان یو ګنټه نه ده دا دوه ګنټې نه دي یو ورځ نه ده 50,000 کاله ورځ ده 50,000 سال زموږ آخرت یې دی قسم په خدای د دې 10-12 کالو ژوند دپاره د دې 20 کالو ژوند دپاره موږ په ځان سهار او ماښام یو کړی دی د شپې منډې وه او د ورځې منډې وه اوور ټایم هم لګو
پیدا کا پیدا کا پیدا کا پیدا کا گٹا 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 څومره پیسې شو جي 10 لکه 20 لکه 10 لکه بینک ډک دی کارخانه مې جوړه کړه پټي مې جوړ کړل 10 چې بل ورځ اعلان شو پلان کې د پلان کې دوی مړ شو تش لاس خیرت ته راوه مال بینک کې پاتې شو څه په بینک کې پاتې شو مال ښځې سره پاتې شو په صندوق کې کارخانه پاتې شو خلک به ترې فایدې اخلي جیدات پاتې شو سبا بل څوک پکې پټې کوي ای د خدای بنده د شلو 13 کالو ژوند خشته کې او د اربونو کربونو ژوند ته نه ګورې اربونه کربونه کاله قمقلتوب هوښیارتوب دی دا قمقلتوب دی یو ځای کې ستا یو میاشت دمه ده او هلته هغه هوټل کې ځان له بنګلې جوړی ته قمقلې هغه ځای کې ځان له بنګله جوړه کړه چې ډېر عمر پکې نو ډېر عمر دی په آخرت کې دی اغلطه بس کہ 50,000 سال روز دا پا دی گرمے کی بتیری گی دام نشتا چه مل بشم نغم و اخلاص شم دام نشتا چه بیهوش بشم نبا پویگم دام نشتا چه غار تا بلار شم او چه تسوڑا کی بنن و زمددین بزان بچ کم دام نشتا چه سوری تا بودریگم نا یوشان پنور کے دا بولانی اس کا زان بچ کے نو یو سو کسان بچتی او کسان رسول اللہ مبارک فرمائی دا با پا دا غرد دا اللہ دا عرش سوری لاندے بے او کسان فاغوو کسو که یو دا دی رجل تصدق بیمینه تصدق بصدقت صدقه ورکی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه دا سے صدقه ورکی چی پا دی خلا سے ورکی و دا گس لاسم تی خبر نہیں پتا صدقه منگ پتی صدقی نشتا منگ جی سڑی ملشی نو مقبری تا والا پیٹے صابونولو اگر ندا کلی دا تاوکلا اگر ندا کلی دا تاوکلا ٹھیک دا ثواب مړي ته د صدقې رسیږي خدا ریا صدقه ده که ته ورته ووایې چې دا سړی غریب دی لکه مه کوه داسې خاتونه مقبرې ته موړه سړی غریب دی که ته ورته ده ووایې چې د خو یتیمانان بچي پاتې دي د خدای ظالمه د یتیم مال خوړل خو ډېر لوی جرم او ګناه ده الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا چې د یتیم مال دی خوړه خېټه کې دی اور واچو بل شوي اور ته به د قیامت په ورځ رسېږي نو ابر ته څه وایي خلک به څه وایي وایي که نه وایي مه کوه د خیرات سړی غریب دی جي خلک به څه وایي یا د خدای بنده پردې قرض پې پورې دی ول اخلاص کا مړه ته پرېږده مونږ ته چلونه مه ښایه که دا اسخات ورنکم دا صابون ورنکم دا جانمازونه ورنکم او دا خیرات ورنکم او راته تختې لوا ورنکم او دا دریم ورنکم او سلیختي ورنکم خلک به وایي زمونږ یو خوړه په خپله نه کوي هلکه رښتیا ووایه دا ده که نه ده نو دا ثواب شو ثواب نشو لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى یو با پچه احسان نکے چه صدقه چالا ورکے یو با چاہتا تکلیف نرسے صدقه میں درکڑا او اس پہ کارو نکے او یو با ریا نکے حتی لا تنفقو حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه پیغمبر مبارک دمر سخت مبالغه کئی دمر سخت خبره چه پا دی خلاص ورکے چه دا گس لاس ام خبر نتنشی خلق خبر وادونو که من خیرات کو جی صدقه کو خیرات کو الکا دا خیرات مکه و مړه په دې دی لور له سامانو که دی زوی لو که جمعه او خلق به څه وایي دا چې دا ټکې دی وایي چې خلق به څه وایي غرقه دې کړه صدقه او جی وایي به چې زمونږ یو خوړه په مونږ یې نه خوري ځه لاړه برباده شو مفتو کې دی 1,00,000 روپۍ په درېیمه پلار پسې ولګولې مفتو کې لاړې ډب ته پرېوتې دنیاداری دې سره پوکړله مفتو کې دی 1,00,000 په جمعه کې په پلار پسې ولګولې مفتو کې د څلوېښتۍ ملوېښتۍ وکړلې 1 روپۍ ثواب ونه رسېد که نیت دې دی چې خلک به څه وایي که نیت دې دی چې پرون مې د خلکو خوړلې دا زه به م خورم او که نه کوم دا خلک به راپورې خاندي او خلک وایي په پلار پسې خوړو 5 روپۍ خیرات نو خلک وایي خلک وایي ارسه لاړل او تبه و برباد شو او حضور پاک فرمائی ریا خطرناک گناہ دا انما اخوف ما اخاف على امتی الشرک الاصغر وی دا پخپل امت چه دیر یریگم در رکوٹی شرک نه یریگم غٹ شرک با نکی بودتا با سجدہ نکی رکوٹ شرک با کئی قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ دا اللہ رسول رکوٹ شرک سشے دے الریاء والسمعتو دا خودن دا پارا و دا اورون دا پارا چکم کار کے شہرت او نمود دا پارا
موږ نن زیات تر صدقه دې دپاره کوو چې نمود راشي شهرت راشي او خلک وایي پلان کې ډېر لوی سخي سړی دی ډېره لویه صدقه یې ورکړه او ډېر لوی خیرات یې وکړو چې دا د نیت هر څه تباه کړل خالص د الله دپاره صدقه کوه نیت دا کوه چې زه به خوشحاله شم نو چې د الله دپاره دې صدقه ورکړه او په خلاص او ګست هم خبر نه کوه هغه سخته 50,000 سار والا اوږده ورځ ته به د الله د عرش د سورې ولاندې یخ بادونه در باندې لګېږي دونه بهترین شی دی صدقه او په دې عمل صحابو کړی دی زمانو آیت د قرآن شریف نازل شو لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون کامل اعلا قیمتی نیکی بدتا الا ملاویگی الا بحاصلے چه کم شے دے خوخی دا اللہ پلازار کے خرچ کے چه کم دے خوخی نا مون خو چه سوزے دے روڑے ویسو کے نخوری الا کہ دا ودا خدای پناما طالب لچرنی لورکا چه کم بیکار جامی دنا اوات پاتے شوی تکتا دام ورکولی شی خدا اللہ پنو حضور پاک فرمائی چه نوی جامع دے واچو لا غزل چالا خیراتی ورکا بعض خلق محتاجی زړی ته محتاجی خو په دې نیت نه چېرې زما ورته ضرورت نشته نو زه بس هسې دریاب ته غورځوم دی فقیر له به یې ورکمه نه زما ورته شته ضرورت خو ما له خدای نه وې راکړه نو پرېږده دا زړه به یو بل مسکین او مسافر له ورکم هغې پورې چې هغه جوړه په هغه سړي باندې پرتی رسول الله مبارک وایي چې یو ټوکړه هم په هغه پرتی ورته یې نورې واچولې او ستا هغه یو ټوکړه هم په هغه پرتی هغې پورې د ثواب کېږي او اجر دی صدقه ډېر ښه شی دی ډېر ښه شی دی صدقه خو چې کوم شی دی خوښي چې کوم دی نه خوښه به نه ورکوې نو چې دا آیت نازل شو نو ابو طلحه رضی الله عنه فورا راغی صحابو کې خو کمالات دي فورا راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی الله فرمایي چې هغې پورې ته کامله نیکي نشي ګټلی چې کوم شی دی خوښې او بل یې ورکې نو زما باغ دی بېرحا ډېر اعلی باغ دی ضعها یا رسول الله حیث شئت چې یا حیث اراک الله چې کوم ځای درته خدای ښولی دی بس دا د خدای په نوم وقف او داسې باغ و داسې باغ چې جومات ته بالکل مخامخ باغ و نن سبا چې په جومات په ګیټ په 2223 نمبر ګیټ ور دننه شي د لومبی برجی چې دی دقه ځای کې دا باغ او اعلا او به بخاری شریف کې راځي رسول الله مبارک به دې باغ ته راته او د هغې نه به اعلا او بس کلی نو چې وی وقف مې که د الله په نوم نو رسول الله مبارک به دومره خوشحاله شو چې بخ 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 لکه مونږ پښتو کې وایي واه 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 ذلک رابح او رایح اوهو دا خو ډېر زبردست مال دی ډېر د فایدې مال دی تاله به ډېره غټه فایده درکړي وی قد سمعت ما قلته ابو طلحه چې تاسو وایي ما واورېدل وی اجعلها فی فقراء اقاربکا داسې وکړه چې ستا رشته داران غریبانان دي په هغې یې تقسیم کړه دی ورته ونه وی چې نه نه داسې کې بچي خواره نور مالونه یې وو دی ورته ونه وی چې نیم خیرات کا نه وی خپل چې کم رشته داران دي غریبانان یې په هغې کې تقسیم کا نو چې د هغه کم رشته داران غریبانانو په هغې کې تقسیم کا فورا صحابه داسې وو میلمانه رالل نو حضور پاک مبارک وفرمیل ځان سره میلمانه بوځئ صحابو ته یې وی نو ابو طلحه ځان سره یو میلمه بوته نو چې څنګه یې بوته ښځې ته یې وی د خوراک شته د پیغمبر مبارک میلمه مې راوستی دی ماشاءالله لکه استاد استاد میلمه یو ته ورته دا مال راکړه زه یې بوځم ډوډۍ او پې زه خورم یا ستا د پلار یا د نیکه میلمه او ته دا ما ته پرېږده زه به بوځم زه به پې ډوډۍ خورم پلار نیکه به یې څونه خوشحالېږي د پیغمبر میلمه دی هله شا به څه شته ښځې ورته وي سړیه څه خو نشته لږه غوندې ډوډۍ در ماشومانو ده نور دې شته ماشومان وږي دي وي داسې وکړه چې دا ماشومان نه وي میسي بیا نه کې دا ماشومان دې وده کړه ده وده کړه ویې غولاوه او دا ډوډۍ به کېدې نو ډوډۍ خو لږه ده د یو کس سره ده نو که موږ نه خورو نو میلمه به وي تاسو ولې نه خورئ که موږ ورسره خورو نو میلمه به وږي پاتې شي او میلمه څوک دی د حضور پاک میلمه دی نو ته به دا چلو کې چې زه به تا ته ویم دا ډیوه رڼا کمه کړي دا ټیک کا نو ته به ورپاسې نو ډیوه به جوړی نو زر به یې مړه کړې زه به یم یخه دې ډیوه دې مړه کړه ته وی او خدا نه بلیږي نه بلیږي نه بلیږي چل ول به ورسره وکړو نو ما ته به ورسره هسې ګوتې ښکته کوو او میلمه به موړ کړو ځکه تیاره به وي هغه زمانه کې د مخ او د لیچو دا پرده نه و خلک به یو بل کره تلل
دقسې چې میلمه څنګه بوت او کېناو او ډوډۍ کېښودله یا ښځې دا ډېوه لږه برابر کړه او چې ورله غلې غوندې پوکې ورکړه مړې کړه باتی یې وله ښکته کړه ښځې ډېوه بله که نه بلېږي الله شا به بله که څه توریې وکړلې او ښځه راځه یاره داسې په تیاره کې به وخورو میلمه خورا دی به هسې ګوتې وړلې او میلمه خوړه 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 خو میلمه پې پېښ و چې دې دواړو غریبانانو هېڅ ونه خوړل او حدیث کې راځي چې ناره خېټه ښځه خاوند وده شو ناره خېټه ښځه خاوند وده شو او میلمه یې مړ کړ میلمه راغی رسول الله مبارک ته الوی الله رسوله موږ سره خو ابوطلحه دا چل وکړه ام سلیم یې ښځه وه الله قرآن کې آیت نازل کو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ صفت یې ولو کو چې په خپله اوږي دي خو په خپله نه خوري او بل مړی زه وایم چې زه دې موړ وي چې دا بل دې نار وي زه وایم چې زما بچو ته دې هر قسمه میوې پرتې وې قورمې دې پرتې وې او د ګاونډي بچې دې ناري پروا نشته دا ایمان نه دی دا کمزوري ایمان دی دا کمزوري مسلمانی ده کم چې الله له ورکې سې تاسو نه تپوس کوم صدقه لومبی الله لذي نو چې الله له ورکې نو ښه شی به ورکې که خراب به ورکې وایه جما په خیال خوله مو نه لقېږي الله لذي مخکې دا الله لاس ته دي نو چې الله لذي الله لاس ته دي نو سوې ډوډۍ که اعلی خشته ډوډۍ اعلی ډوډۍ الله به خوشحاله شي دې کې ثواب ډېر زیات دی قسم په خدای په دنیا کې هم فایده او قسم په خدای حدیث کې درته وایم چې په آخرت کې هم فایده صحابو مثال درته ښیم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه او په مدینه منورې ته چې کله صحابه لاړل نو حضور پاک یو انصاري او مهاجر خپل منځ کې سره رونه کړل دا ستا رور نو هغې به د یو بل نه میراثه مړو داسې رورولي وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجرو او سعد ابن الربیع انصاري دی رونه یې کړل دا ستا رور شو هلکه چې رور شو بس ټیک ده روټۍ به را سره خورې او ته څه وایي وی ملګري ته خو زما رور شو که نه وی او وی راځه زما مال دی چې سره په الله په توره نیم کوم نیم ستا او نیم زما او وی دوه ښځې مې دي دوه کور ته دې ور دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې زه طلاق ورکم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به په نکاح کم دا مو ته نه وي چې دې دوو کې یو در کوم بیا به خلک وایي چې یو بوډۍ به ځان یې تخلاصو نو په دې ور پایه کړه نه ته را دننه شه ته یې خوښه کا چې کومه دې خوښه شوه چې زه طلاق ورکم او عدت یې تېر شي در په نکاح کم دې ته ایمان وایي وبکې څوک داسې دې زمانه کې قسم په خدای کې وکړي که لوی مولا او لوی پیر او لوی شیخ یې وکړي دا صحابو ایمان په دوی کې جنت ورته مخکې دی د رسول الله مبارک حکم منل داسې دي ورته چې بس مري ورپسې چې کله به د پیغمبر په حکم عمل وکړم دې ته ایمان وایي او ورته څه وایي وی بارک الله فی اهلک و مالک ستا په اهل او په مال کې د خدای برکت واچوي یو ستو کا پښتانه څه وایي و یو په ست ښه ښکاري او بل په نخ خوراک ښه ښکاري ست یې ورته وکړه هغه وی خدای دې بخو بخه اوس دې زمانه کې چاته وایي چې راځه مال هم د سره نیم وم او دوه ښځې مې دي او یو له به طلاق ورکړم او ته یې خوښه کا به څه وایي خدای د سره ښه شه هله لاره کوه چې یو پکې خوښه کړو بشیر به پکې سې لاس ټپی را ټپی خو نظر نه لګي نن هم غریب لګیا بلا جړاګانې وکړي ما له ښځه نه کوي مې ته په ښځه څه کوې د خدای بنده تا خو نظر نه لګي دا چې چا کړي هغې نه تپوس وکړه سپېموله راغلي امین نه تپوس وکړه سپېموله راغلي سهار هم د کور نه په جړا روځي او مازدیګر چې داخلېږي هم په جړا ورننوځي بشیرا سیک میں ہوئے کیا تیار تابعدار او مال نیم عمر آزا شاہ پر پٹواری دل ذرا ورم کا تیرا والے گورب عیسد تے سوکو کی یو دعوت تے گورب پدیدان پوئے کے کہ دعوت دل چادر کے چما سر روٹے اخرا نو ٹک دا پا عام حالاتو کی سنت تے و بعض علماء بعض دعوتونو تا واجب مویدے اس وقت ندی ولیمہ وغیرہ عام حالاتو کی سنت تے دعوت سے تا ہوئی الکا زمان دا زوی وعدہ دی رازے با الکا تالا ڈوڑے کم مالا وخرا کا
هلکه زما د زوی سنت دی هغې کې دعوت کوم هلکه کور مې جوړ کړی دی دا پلار مې راغلی دی د حج نه د عمرې نه پلار مې د جیل نه را خلاص شوی دی د دعوت بلا قسمونه دي بعضې علماو یې 15 او بعضې 11 قسمونه شمېرلي دي دعوت شو او یو دا دی چې سړی په لاره رواني او تا له مخې له راشي او هسې وشرمېږي غریب حیا کوي که نه نو تا ته وي ډوډۍ خورې نو بس دې ته دعوت نه وایي دی درته ست و که پښتو کې ورته ست وایي نو د ست په مقابله کې به ورته څه سوی وایي خدای دې وبخه مهرباني یو سغره ته وایي ډوډۍ خورې د اوړي غرمه ده 2 بجې دي 2:30 بجې دي او ښځه یې موده ده او بچی یې موده دي او د غرمې ډوډۍ هم خلاصه ده او بجلي تلې ده ځان ته به بوځې وایي لمن ځان ته لقۍ بار راوتېرې او ته وله په مخه ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې او ته ورته اوبه خورو که نه دروازه کولاو که اوبه خورو بیا د بشرجان غوندې سړی وي والله دی خو په 5 غرو راګرځي نه بیا به څه کوې اوبه خورو ما خورئ ما خو سره خو که ست مې راته وکړه نیکبخته اوس به ښځه راپاسوم بچي به راپاسوم نو خلک وایي د ولې ست کوو نو هغه ستا عزت وکړه ستا عزت یې وکړه نو ته څه کوې اوس مې وردن نه کېږي خدای ته وګوره داسې مه کوه بعضې وخت کې داسې وي 10-12 کسان یې راشي 10-12 دروازې مخې ته ورسره ستړي مه شي وکړې په خیر څنګه یې جوړې هلکه روټۍ اوبه خورو کل دا چپې دی 10-12 کسان دي او چې بیا په ښځه کمزوري وای توبه وباسه دا چې په ښځه په کور کې زوروري خو بیا هم لا ګزاره کېږي او چې په ښځه کمزوري نو کله غریب د کوټې یو ګوټله دي کله بل ګوټله دا چې روزي نه که نه میلمه په کوټه کې کښېنې په بیټک کې په حجره کې او روزي وله نه نو پیشه که هوښیار یې نو السلام علیکم لاړمه دننه جنګ شروع دی خو تاوری نه یعنې دننه ښه جګړه شروع ده او یا غریب په خپله ټماټرو ته نښتلی پخی یې دله او ټیپر میپر پې د پاسه پرې کوي او که د هوټل نه دله راوړي پیشه دا سته عزت نه کوي دله کور څوک پخی نه نو تا ته بانه کوي چې ښه شی د باندې خورم او د هوټل نه دله راوړو نو ګوره دا خو بعضې سړي په ښځه کمزوري بعضې زوروري که نه چا کره به کور کې شي وي چا کره به نه نو داسې کار به نه کوي حالاتو ته به ګورې زموږ د نفت الرب دی که دی وړو کتابونو کې راځي یو سړي چاله چرګه وړې وه په تحفه کې چرګې وړې وه نو هغه میلمه شوی هم خوشحاله وته چې چرګې یې راوستله نو ولې ښه مزېداره ډوډۍ پخه کړه نو بیا دیره وته غریب په سبا بیا او هر سار به یې ورته وي ډېره ښه چرګه مې دله ساتلې ده بل ورته بیا دیره دی یاره دې باندې ما ډېرې ښې دانې خوړلې دي بل ورته بیا وایي یاره دې چرګې باندې ما ډېره په مینه ساتلې لویه کړې مې ده خو چې 5-6 ورځې ښه ووهو که نه او سار او ماښام یې ته ښه ډوډۍ موډۍ خوړه اخره کې هغه چرګه راویسته وي د خدای خاطر وکړه دا چرګه دې ځان سره یو څه خو موږ ماف کړه چرګه ده او چرګه ده چرګه څه اتي دې راوستی دی خو یو چرګه ده او 15-15 دانه وخوړئ او بیا هم یې چرګه روزانه راته چرګه یادی زمارونو نو ست جدا شی دی سته یو لطیفه ده که یو سړی وي د دیوال د لښتي نه پورې غاړه او بل دې غاړه هغه له ډوډۍ راغله منځ کې سینو نه پول شته او نه پې کشتۍ شته نو دې بل ته یې اواز وکړه وی ډوډۍ خورې هلکه بس لنډ علاج دا دی چې خدای دې وبخه بس ده ته یې وی خورې بس دې د نر بچي سره شناز و ټوپ هغه یې وپړساو او پې ورسور شو یا خدایا پلار خو پسې را پورې وته مونږ خو پول کشتۍ نشته دی به خدای دې وبخه ووایي خو د خدای دې وبخه په ما پسې راغی چې را پورې وه د سیر نه پورې غاړه ورغې ټوپ یې پوچ کړه ورته وي کم ځای کښېنم وایي د ما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست وکړه چې ډوډۍ خورې که نه خورې نو ست باندې به نه ور دی ښه په خبره خو پوه شوې که نه د مونږ دا مشران وایي د پښتنو خبره کې ته کتابه نه ده خو د کتابه نه کم هم نه ده نو بعضې خبرې ډېرې مضبوطې وي وایي پښتو معنا غیرت او حیا د پښتو معنا څه ده غیرت او حیا دا عین ایمان دی د پښتو معنا څه حیا عین ایمان پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي عین ایمان پښتو څه ته وایي پت چې چا سره پالې عین ایمان پښتو ښېګړه عین ایمان چې بل مسلمان سره ښېګړه کې پښتو تی وایي توره بلکل خو د توره د ګناه دپاره نه د نیکۍ دپاره پښتو کې وفا به کې خلکو سره بلکل او نون ورپسې دی پښتون ننګ ته وایي ننګ او غیرت به کې خو په دین په ظلم نه
د پښتو دا بعضې کارونه دا د ایمان بسه برابر دي خو که موږ په دې خپله پښتو باندې هم عمل وکړو په پښتو هم عمل نشته زموږ نه ننګ شته نه غیرت شته نه وفات شته نه توره شته نه خیر ښېګړه شته او نه پت پالل شته بهر کې زما رونو هغه ورته ست وکړه هغه ورته څه وایي وی بارک الله خدای پاک دې وایي ستا په مال او په ښځه کې برکت پیدا کړي دلوني علی السوق بازار راته ښایي بازار یې ورته وښو عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه او خدای مالدار کړه خلاصه شو خبره چې مالدار شو بل ورځ یې ښځه م وکړه چې ښځه یې وکړله نو را روانو په لار باندې او په دې وجود یې څه نښې نښانې وې د ښځې نه ورته لګېدلې وې ښځه چې کوم لپسټکې مفسټکې خیر دې زمانه کې هغه زمانه کې چیر سو په وجود یې نښې وې حضور پاک پې پیش شو دا نښې نښانې د ښځو دا بعضې وخت کې واده کې سړیو کې را لګي وته موږ اکثر د پروګرامونو له لاړ شو نو خلک را باندې ګلونه نولي نو ګل خو څه خبره نه ده خو بعضې خلک هغه زرورقې را باندې نولي زرورق هغه شی پکې نه هغه واده کې چې خلک استعمالوي چمک 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 اره باندې نولي خدای خاطر وکړې دا څه کوې دا ګلونه مولونه به رانه غورځېږي زرورق به م ګیره کې پاتې چې کور ته لاړ هغوی به راته وایي چې بله ښځه یې کړې ده که څه چل یې کړې موږ له کور کار ګورې قدم به م نیغې چې کوتک بیا راپسې راغېږتي یا ته چېرته ته مولود ته تللی وې که څه بله مسله دې جوړه کړې ده ما یو شاګرد و دې ته واده مبارکۍ له تللی وم اوس مړ دی څومره کاله وشو غریب مړ شو ډېر ښکلی عالم و چې ورته لاړم او څنګه کېناستم لکه خبره د خوشطبعۍ ده ګورې چې کېناستم څنګه اوس دې ما له راووت اوس ګیرې ټوله زرورق نه ډکه ده اوهو نن شابه ورشه ګیره په صابون کلکه ووینځه مضبوطه ګومس پکې واخوا شي ګیره یې ټوله زرورق نه ډکه ده یاره وی مولوي صاحب ته م څه مې زه راته حقیقت وایم رښتیا کور ته ننوت چې راوت ما ته یو شوړه زرورق و پکې نورو پسې نه ځمه نو دا د ښځې نه بعضې وخت کې یو داغ ماغو لګي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی محیم دا څه شی دی عبدالرحمن وی تزوجت امرأة من الانصار انصارو کې مې ښځه کړې ګوره واده څومره ساده و نن سبا موږ په ودونو کې څومره نخرې کوو قسم دې د صحابو په نظر کې د رسول الله مبارک نه خوږ شخصیت بل نو زه غواړم چې زه په خپله خوشحالۍ کې ځان سره پیغمبر مبارک خوشحاله کړم زه غواړم چې زه خامخا په واده کې څه پخوم چې رسول الله مبارک ته د مخکې نه ورکړم ځانونه یې قربان کړي دي لیکن د واده نه پیغمبر مبارک هم نه دی خبر کړی ساده واده زمونږ ودونه وایي توبه وباسه سادګي کم ده دا اوس لسمې قسمه خطونه به چاپ کوي نو دا یو خط د عوامو دپاره دی دا بل د خواصو دپاره دی یو مې د دوستانو دپاره دی یو د رشتهدارانو دپاره دی او 15 ورځې او 6 ورځې ډوډۍ به ورکوي یا د خدای بنده 15 لکه روپۍ دې په ډوډۍ ولګولي جومات کې نه ورکړي حج دې پې نه کو مور دې پې حج لا نه لېږله عمره دې پې نه کړو ضرورت سره دا دومره چې موږ نخرې کوو نن سبا په ودونو قسم مې دا هم ګورې ریاکاري د خفه کېږې ما ولیمې ملیمې نه دي ټوله ریا ده ما په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه او بیا په هغه شادي حالونو کې چې ډوډۍ ورکوي هلته ډنګه ډونګ هم شروع ده هلته موسیقي هم شروع ده هلته ګډاګانې هم شروع دي هلته پورې غاړه ښځې دي خوا سړي او ډنګه ډونګ هم پکې شروع دي موږ هم کله وغواړو هادي حال کې ډوډۍ ده لکه موږ چې غواړئ مهرباني وکړئ بیا خو موسیقي مه چلوئ موږ نه ځو راځو راوځو تختو دی دغې کې نه کښېنو هلته موسیقي شروع دې خوا ته هلکان جینکۍ خدای ته وګوره څه کوئ بربنډتوب شراغې بې حیایي پکې راله او د هغې نه پس پکې په هغه خپله حلاله ډوډۍ باندې ډنګار کېږي او څونه لکونه روپۍ ولګي او چې اخري چې اخوا وځي نو دام نه وایي چې ډېره ښه ډوډۍ دې کړې وه دام نه وایي چې ډېره تاوان یې کړی و دام نه وایي چې خدای دې وبخه چې بار وځي چې ټوخ کوي دې خدای تباه که ګریسي پکې اچولي چې ټوخ کوي دې خدای غرق کاسې راوکړولو تشې کونډۍ راته پنډۍ پرتې وې چې ټوخ کوي دې خدای غرق کا اسې سپورې روجې را باندې وخوړې نو خیرې دې بیا یې وګټلې او پیسې دې له مفتو کې لاړې او ښځې پلاسټک ګوتی دا حقیقت مې ما ته پته پلاسټک ګوتی ښځې ځان سره وړي پلاسټک ګوتی مکمل دا ګورې ګناه ده قسم دی
دې ته اباحت وي تا ته ډوډۍ کېښوره څومره چې خورې وخوره باقي به د مالکي د تملیک نه دی چې ته ګوتی کې اچې لومبی غوری خو د شیطان په اروا تلې ده درته حقیقت وایم لومبی غوری سین ښځو ته کېدي لومبی بس پلاسټک ګوتی ځان سره دونه هوښیارانې دي دا ښځې چې ځان سره یې خپلې خورلڼې او لوڼه موڼه کېنولي چې دا ګوتی تا چوم بله ښځه راباندې اعتراض ونه کړي که ته ورته وایې دې ښځې سره کښېنه نه مونږ دلته پوره یو مونږ پوره یو ځان سره یې خپلې لوڼه موڼه کېنولي چې لومبی غوری سینګ ته وله یوسې او ګوتی کې واچوي وایي خلاصه شوه خلاصه شوه نور یې راوړه نو څه وکړې نو اکثر وایي شادي حال کې خو موږ د 200 وینا کړې وه او سه به 500 کسانو خوړه 500 به نه خوري بې دعوته تلله به ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بې دعوته ډوډۍ له لاړ دخله سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو ترې راووته او په دې پېښور کې ګورې دا شی ډېر زیات دی هلته کې دا بعضې کسبګر خلک چې چا ورته دعوت نه ورکړې هغوی بسې به پتلونه چولي بازار کې په 50 روپۍ پتلون خرڅېږي او ځان له ښه کوټ اغوښتي هغه د کباړ کوټ په 15 روپۍ خرڅېږي ښه پتلون دی او کوټ یې چولی دی او په 10 روپۍ هغه 10 روپۍ باندې تورې چشمې نه دي هغه یې چولی دي او بوټان کباړي یې چولي مل ټول چې سر نخپو پورې راغونډ کې 200 روپو باندې ځان نه لوی لاټي برنس او د ځان نه لوی سیکرټري جوړ کړی دی پولیټیکل ایجنټ په 600 روپۍ کونټۍ ورسره لاس کې د اپنې په شادي حال ورچوی چې ځي لاسونه به وایي هغوی ورته جي سلام علیکم سلوټ ورته وکړي پلار یې وایي زوی به مې ورته ویلي زوی یې وایي پلار به مې ورته ویلي یو ورور یې بل ور به مې ورته ویلي بل ورور یې بل ور ښه مزېدار کښېني کورسۍ ته ډډه ووایي ډوډۍ وخوري غاښونو کې ډکي وایي کیرمیر ورپسې وخوري بیا په بل شادي حال ورشي بیا په بل ورشي دا ته دا حقیقت وایم بعضې خلک په دې پېښورونو کې او په دې مردان کې کاروباري ډاکوان دي کاروباري دغه د 200 روپو پتلون متلون یې چولي او بس په هغې کې صاحب کوناټي وایي او په شادي حال ورننوځي او مفتو کې ډوډۍ خوري خدای بې خوباسه خلک هم غرق کړل ظالمانو حرامه ډوډۍ خورئ او ښځو ته چې یوې ته وایي نو د باجا به هم خیر نو پسې هغه د ترور د لور د مامان وسۍ هم راوغواړي راځئ وي د کاکاجي د زوی واده دی ټول راشئ سکول هم ورته چوټي کي هلکه سکول څه د چوټي کوي بعضې پکې شپې نه تر شپې نه هم ورځي بعضې پکې د شپې نه هم راځي دا حقیقت دی زما وروڼو ګورې زه راته مسایل به ښیم په دې به عمل کوئ بې دعوته چې ډوډۍ له ورنشي ګناه ده زنانه هم پوهېږئ چې بې دعوته ډوډۍ له ورنشي په دې خبره پوهېږئ درېیم به څه کوئ چې زنانه ډوډۍ له لاړ شي ګورې شاپنګ بیګ به نه وړي شاپر به نه وړي روړي به نه ارام یې دله راوړه هلته تا ته وایي دا مې راله خور راکړه چې روړ له دې یوسه روړ له یوسه که غلا دې وکړه ظالم دا غده لکه زموږ په مقبرو کې بعضې خلک سخات پټوي دا شترې زموږ په دې بعضې کسانو کې هم شته مقبره کې به کښېني یو ځای به صابون والي نو بیا بل ځای کښېني بل ځای به صابون والي جیب کې به منډي دا ګناه د حرام دي خدای شته چې ګناه د حرام دي تو خو صفا درته ویم خدای دې د حرام ونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم هر غوښه چې د حرامو نه زرغونی فالنار اولا بها اور ولا مستحق دی صدقه به کوې د الله د رضا دپاره نمود به پکې نه کوې خالص د الله د رضا دپاره دی به پکې نه یو واقع مې کتله په دې نیټ باندې وه یو هلک په لاره باندې روان دی او تږي دی ډېر زیات تږي شوی دی دا هلک یو زنانه بار راوتېره د کور نه چې د هلک ته یې وکتل د هلک ګرمي شوې ده او دا مخ یې تک سور دی هله بچې دی سوري ته شه هلک سوري ته شو مسافر یې په لاره دی او زنانه زر خپل کچن ته ننوته بوډۍ زنانه ده او پی وله ګرم کړل دلې یو ګیلاس ورکړه بچې دا یو ګیلاس پی وڅښه هغه هلک باندې ګیلاس پی وڅښل سوري ته یې یخ که هلک د بوډۍ نه رخصت واخیستې چې لاړم سلام علیکم لاړ هلک ولاړ یو ګیلاس پی وڅښل الله د رضا دپاره دې بوډۍ باندې څه چل شوی دی څو ورځې پس یا کال پس یا 2 کال یا 3 کاله پس بیماره شو بېهوشه شوه څوکینو د غریبې چې څوکینو ګاونډیانو وړې د اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته چې اوس مري غریبه چې هلته اسپتال ته وړې ده اسپتال کې د اپریشن د زړه شوی دی بای پاس ډاکټرانو
کینولې ده په آی سی یو کې خدای پاک جوړه کړه چې څنګه جوړه شوه هغه پرایویټ هسپتال و ولې بل راوړه ترورې تا دومره ورځې په دې هسپتال کې تېرې کړې او دا د اپریشن کاونټر ته ولاړه ده او دا بل بس ښځه په جړا شوه زه بل د کومې راوړم دا خو لکونه روپۍ خرچه به ما راغلې ده ما سره څه دي زما خو هېڅ هم نشته او په خیرو شو هغه خلک ګاونډیان دي خدای زما مړه کړي چې دې دلته راوستم او چې ما دلته علاج نه شو کولی ولې زه راوستم زه سرکاري هسپتال ته ولې نه وړم خدای دې داسې کړي داسې کړي غریبه په جړا شو په چغو شوه زه پیسې د کمې راوړم زه خو بوډی ښځی ما سره خو څه نشته اکاونټر والا ته وې ترورې جاړه ما دا هم راته صرف وښوله چې په تا دونه خرچه شوې ده نور ستا پیسې جمع شوي دي چټې ورته بل لوس په هغې لیکلي پیډ ستا پیسې جمع هېڅ هم نشته ښځه قلاره شو چې زما پیسې زما څوک دي چې زما پیسې جمع کړي دي ته خو لکونه روپۍ دي څوک و زما علاج وشو جوړ هم شم ټیک هم شم اپریشن هم وشو پیسې چا جمع کړي دي وایي دا وګوره لږ همدې لاندې وګوره نو هغې کې په انګریزۍ کې لیکلي چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا ښځه خو پې شوه چې په یوه لږ خو مې ګیلاس پیس کلي و خو هغې نه تپوس وکړو ما ته پوره معلومات راکړئ نو هغه هلک چې دی پې پیس کلي و هغه خدای پاک کامیاب کړی و ډاکټر کړی و دا هسپتال د هغه و چې دا ښځه بېهوشه یې راوړې ده ورته یې کتلي دي اوهو دا خو هغه ښځه ده چې یو وخت کې زما ګرمي شوې وه او ما وله پی ورکړی و ګیلاس هله فټافټ اپریشن هم کوې ټوله خرچه مو کوې فري مفته دنیا کې خدای بدل خلاص کړ د یو ګیلاس پیو بدل خدای په دنیا کې خلاص کړ زما وروڼو الله غیرتي ذات دی نو دې کې څه خبرې پاتې دي اب آینده جمعه کې درته وکړو خدا ذهن کې واچوئ چې صدقه مصیبت هم رد کوي د الله غضب هم ختموي حدیث کې راځي الصدقه تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار لکه په اور چې اوبه واچې او اور مړ کېږي دقه رنګې په صدقه د خدای غضب ختمېږي نو ګوره که ته وایې چې یاره زه خو بیمار یم الله خفه شوی دی ما ته خو تکلیف دی الله خفه شوی دی ما ته خو مصیبتونه دی الله خفه شوی دی ما ته خو دا الله خفه شوی دی ورکه صدقه الله پاک به خوشحاله شي الله په صدقه خوشحالېږي نورې خبرې به پکې انشاءالله په آینده جمعه کې بیان کوم ښه وخت دا د تحسین القرآن مدرسې حکیم آباد یو قاري صاحب دی ضیاء الرحمن صاحب وفات شوی دی الله پاک دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله دې وارثانو له صبر ورکړي د عمرزو د لیاقت خان پاسپورټ والا واقعي مور به وفات شوی پرون الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د اورګرام په د حق کاکا وفات شوی دا کله وفات شوی درېیمه ده الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي خو ډېره موده دلته موږ پسې منځونه کړي دي خو بس زه هم څه ما لاړ شم نو بیا ناوخته راځم خټ کې مې یو زنانه وفات شوې وه او په اوتمانزو کې د میاظم باچا زوی وفات شوی الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې ټول وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي او زما وروڼو زمونږ د جمع یو خاص ملګری و دا جانو د کندي نعیم اکبر استاد ترور وفات شوی وه الله دې مغفرت نصیب کړي خدای دې وارثانو له صبر ورکړي د زورمنډو د جومات امام وفات شو ادې مې الله وبخي خو زمونږ د جمع یو ملګری و فاروق حاجي صاحب د غزګي هغه هم وفات شوی و او اتفاق ته و چې بس زه راونه رسېدم ورته او فاروق دلته زما مستقل زمونږ د جمعې مقتدي و او چې بیا بیمار شو بیا به نه راته ډېر ښه انسان و فاروق د غزګي د غزګي د دعا ورته وکړي هغه ته هم چې الله مغفرت نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله و د نیکو اعمالو اجر په آخرت کې ورکړي خدای وارثانو له صبر ورکړي چې دا څومره مردګان وفات شوي دي او مې نومونه واخیستل زما وروڼ ټول د بخښنې محتاج دی الله دې ټولو بخي الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله د ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د غمونو نه وساتي سړي دپاره چاندی څومره مقدار 4.5 مسقاله چاندي ګوته سړی استعمالولی شي د هغې نه کم زیات نه باقي حرامه ده نو الله دې مونږ له خیر او برکت راکړي یا الله زمونږ د جمعې چې څومره مقتدیان دي او زما د اواز څوک هم اوري که د مجلس کې دی او که بار دي د دنیا او د آخر برکات او خوشحالۍ نصیب کړي او د غمونو او د فتنو او د آفتونو رب العالمین په امن و امان کې وساتي
پروردګاره که د چا بچي نی یا نارینه اولاد یې نی الله نارینه اولاد یې نصیب کړي الله نارینه اولاد یې نصیب کړي خدای که چاته څه بیماری دي په دې مجلس کې او یا په هسپتالونو کې الله بیمارانو له روغ صحتونو شفا ورکړي وارث خان قاري صاحب بیمار دو که چې الله شفا ورکړي او زما یو ډېر قریبي دوست دی په دې حیات آباد کې ظاهر حاجي صاحب دا خزامن نشته لکه دعا ورته وکړه زړه اخلاق ډېر زیات محبتي دي موږ سره ډېر مینه محبت ساتي دعا وکړه ډېر ښه انسان دی چې الله وله نارینه اولاد ورکړي جمع دعا وکړئ الله نارینه اولاد وله ورکړي الله روغ صحت یې نصیب کړي نارینه اولاد یې ورته نصیب کړي د ټولو وروڼو الله اتفاق نصیب کړي د هغه بل لور دی حاجي عبدالرحمن صاحب الله دې هغه له خیر او برکت عافیت ورکړي الله یې د پریشانو نه محفوظ کړي خدای دا ټوله جمع چې څه د زړه مقاصد دي الله دې پوره کړي د ټولو دعاګانې قبولې کړي او ډېرو ملګرو موږ ته د دعاګانو ویلي دي څوک وایي زموږ نوم والا خو زما نه یېرېږم او نومونه ټولو اخیستل ګرانه مې خو چې چا موږ ته دعا ویلي دي په خط په ذریعه د ټلیفون په ذریعه داسې الله غیم تا ته معلوم دی او د هغې دعاګانې پروردګار یې ولې قبولې کړي بشر جانه څوک دي او لاچیانه یو ملګری راغلی دی هغه ته هم دعا کوي څه مقاصد دي چې خدای پاک یې وله پوره کړي الله زموږ د ټولو دا دعا کوي چې موږ له خدای پاک د مالي بدني د دواړو عباداتو توفیق راکړي الله موږ له صدقو توفیق هم راکړي او چې څومره صدقې موږ کړي دي که موږ له پکې ریاکارۍ هر څه راغلي دي الله ته معاف کړي او ته یې قبول کړي الله ته زموږ نه راضي شي وصلی الله تعالی علی